الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. دا غسل مسله وشوه چې غسل کله چې منی وځي په طریقې د شهوت باندې نو باغې باندې غسل واجب دی. منی هغې ته وایي چې هغه په جوش سره بهر ته وځي. یو هغه ماده ده چې هغه د تش بولو نه وروسته وځي، هغې ته ودي وایي. په هغې باندې اودس فرض دی، غسل به فرض نه دی. او درېیم مزي هغه ماده ده چې سړی هسې خارجېږي، د یو داسې منظر سړی وویني د بې حیایۍ سوچ وکړي داسې د هغې د وجې نه چې کومه څه وځي هغې ته مزي ویلی کېږي. په هغې باندې اودس فرض دی. او منی هغه ده چې په جوش باندې خارجېږي سره د شهوت نه، هغې باندې غسل فرض دی. او دویم دا ده چې د نارینه او زنانه دواړه اندامونه ملاو شي. او درېیم حیض دی، او څلورم نفاس دی، او پنځم چې سړی مړه شي نو هغه له غسل دی. دا غسلونه فرض دی. امام صاحب رحمه الله وایي چې په دې غسل کې د خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول فرض دی، او ټول بدن انزل فرض دی. او په اوداسه کې خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول سنت دی. امام شافعي خو وایي رحمه الله چې په اوداسه کې خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول سنت دی، او په غسل کې خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول سنت دی. د امام صاحب دلیل دا دی چې ګوره دل د الله تعالی وایي فطهر، د دې باندې شرط دی. د دې معنی دا ده چې ځان پاک کوي، ځان پاک کوي. ځان پاکول دې ته وایي چې کوم ځای ته د اوبو رسېدل ممکن دي هغې ته اوبه رسول فرض دي. نو که ستا خیال یې خولې ته اوبه رسول ممکن دي او پوزې د دننه اوبه رسول هم ممکن دي، نو دا په غسل کې فرض شو. ځکه الله تعالی فطهروا ټکی ویلی ځان ښه پاک کوي. او په اوداسه کې خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول فرض نه دي او سنت دي. ځکه هلته الله تعالی ویل دي چې فاغسلوا وجوهکم، خپل مخونه وینځئ. او وجه هغې ته وایي ما تاسو ته ویلو چې سړی د یو بل سره ملاویږي او د مخ دا کومه حصې بل ته ښکاري، نو دقه انزل فرض دی. نو که ستاسو خیال یې دننه خوله چې ده او د پوزې دا دننه حصه چې ده دا د ملاوېدو په ټایم کې بل سړي ته نه ښکاري، دا پټ نو وجه الله تعالی وایي وجه وینځئ فاغسلوا وجوهکم. او وجه خو هغې ته وایي چې سړي ته مخامخ کېږي، او د پوزې دننه حصه او د خولې دننه حصه دا په وخت د ملاوېدو کې بل سړي ته نه ښکاري. لہذا دا په اوداسه کې فرض نه ده، او په غسل کې خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچول هغه فرض شو.
دویمه مسله چې ما تاسو ته مخکې کړله هغه دلته هم ده چې د امام صاحب خبره چې هم کولو ولې د امام صاحب خبره د کاڼي کرښه دا څه واړه خلک نه دي یو ما او تا هم کلیان او دا امام صاحب د دې علماو کنه چې د علم ګرګي وي ګرګي او بادشاهان هم په تندر نه لګول د ټولې دنیا قضاوت ورته ملاوېدو نه اخیستو داسې علماو مستغني و د خلکو نه مستغني و د علم سمندرونه و چې داسې به په لار روان دنیا به پسې ورپسې وه نو ځکه مونږ د دې حواله ورکوو اصلا معمولی خلق نه دی نو امام صاحب وایي چې په غسل کې او په اوداسه کې نیت کول فرض نه دي او په نورو ټولو اعمالو کې نیت ضروري دی د زړه اراده چې ورته وایي د خولې الفاظ نه وایم د زړه اراده په غسل او په اوداسه کې ځکه نیت ضروري نه دی چې دا اوبه چې سړی په ځان راواچي کدی نیت کړی دی او کنه دی کړی اوبه پاکي اوبه به هغه سړی پاکي چې سړی ورته نیت وکړي نه که تا نیت کړی دی او کنه دی ولار روان یو سیند ته دې ور ودانګله او اتفاق دا و چې ته په دغه ټایم کې بیا اودس وي نو اودس دې وشو که نه او اودس دې وشو امام صاحب ته په حالت د جنابت کې په لار روان وې او خصم باران دنه وشو اوبه دنه وشوړې او یا چې دی په حالت د جنابت کې روان وې او لږه ګرمي وه د ګرمۍ د لاسه دې سیند ته ور ودانګله اوبه دې لامدله نو هغه جنابت دې ختم شو که نه امام صاحب وایي او ختم شو نو امام صاحب دا وایي چې په اوداسه او په غسل کې نیت د زړه اراده دا فرض نه ده مستحب او سنت طریقه ده نو غسل او اودس به دې وشي د دې یو نقصان دا دی چې سړی د نیت نه بغیر اودس وکړي او غسل وکړي نو ورې ثواب به ورته نه میلاویږي او غسل او اودس یې وشو اگر د اوداسه ثواب ورته نه میلاویږي ولې چې عبادت چې ګرځي او عمل نو هغه په نیت باندې ګرځي نو ثواب ورته میلاو نه شو خو صفایي یې وشوه که مونځ به کوي نو مونځ به کېږي دا مسله مخکې شوه بیا مې اشاره وکړه چې په غسل کې هم دقه طریقه ده لیکن امام شافعي وایي چې نیت ضروري ده د غسل طریقه دا د نورې خبرې خو مونږ کړې وې سنت طریقه چې دا هغې کې خیر یې وایي پکار ده چې مونږ په خپل ژوند کې سنت طریقې راوړو نو هغه دا ده چې نبی علیہ السلام به غسل کوو نو اول به لاس وینځلله صحیح بخاری حدیث دی اول به سړی لاس وینځي او دویم به بیا استنجا وکړي کوم ځای چې ګنده دی هغه به وینځي او دریم بیا دا ده چې په سر باندې به اوبه راوړي ښی طرف ته اول بیا ګس درې پیره ها چې اول لاس وینځله بیا به استنجا وکړي بیا به اودس وکړي درېیمه طریقه دا ده مخبې به نه وینځي بخاري کې دا طریقه راغله اول لاس وینځل بیا استنجا کول بیا اودس کول مخبې به نه وینځي بیا به څلورم پیر باندې به بیا سر وینځي ښی طرف او ګس طرف درې کرته او بیا به پنځمه طریقه دا ده پنځم نمبر کې به ټول بدن وینځي اول ښی طرف او بیا ګس طرف او شپږم به دا کار وکړي چې په آخره کې به خپې وینځي دا سنت طریقه ده په دې طریقه باندې چې ته هر غسل کې پکار ده چې په دې طریقه باندې سړی وکړي په دې کې خیر دی سنت طریقو کې خیر دی نبی علیہ السلام په یو یو لفظ کې او په یو یو عمل کې ګوره خیر دی پکار ده چې سړی هغه اپناوي سړی دا د ناستې پاستې انداز دا د مخ انداز د یختو انداز دا ټول د سنت طریقې مطابق پکار دی په دې کې خیر دی نبی علیہ السلام څنګه پاسېدو څنګه کېناستو خبرې به څنګه کولې په لاره به روان څنګه و
نبی علیہ السلام په لاره باندې ډېر تیز روان او سیده به روان وو کومه کسان به چې ورسره روان وو هغوی به رسولی نه شو دا بعضې سړی به لاره رواني کله یو ګوټ ته ګوري چې بازار ته چې لاړ شي نو ځینې کسان خو یا د دې دپاره چې دا ټول بورډونه چې لګېدلي د الف نه واله د ې پورې دا ټول بورډونه ووایي نو لارې هم بنده کړي دا طریقه سنت طریقې اپنا وهل پکار وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط کچرته یې تاسو بیماران او یا تاسو په سفر باندې او جاء أحد منكم یا راشي او تن منكم استاسنا من الغائط او دسماتنا ډکوي او کتش او لامستم النساء یا تاسو لاس وروړی ښځو ته یعنې نزدېکت هم کړی فلم تجدوا ماء او تاسو اوبه نه مومئ وتیمموا بس قصد کوئ سعیدا د ځمکې او د خاورې طیبا پاکې فامسحوا مسح کوئ په هغې سره بوجوهکم مخونه خپل وایدیکم او لاسونه منه د دقې ځمکې نه دا د تیمم مسله ده یو دوه درې خبرې پکې کوو نو بیا به چوټي کوو چې ما تاسو ته ویلو چې اودس کې حکمت دا دی چې سړی مس کوي الله ته نږدې کېږي نو الله تعالی انتهایي پاک دی ان الله تعالی جمیل الله ښایسته دی پاک دی او پاکوالی خوښوي نو په مانځه باندې خو سړی الله ته نږدې کېږي الله تعالی ته د نږدې کېدو پاکوالی حاصلول هغه اودس دی نو پکار خدا دی چې موږ ټول بدن انځلی وي خو چونکې دا لمونځ د ورځې 5 ټیمه دی نو په دې کې بیا حرج او مشقت او تکلیف وکړي نو هغه ځایونه الله تعالی موږ ته وویله وینځئ چې د هغې ښکاره کول اسان دي مخ هسې ښکاره دی او مټ یې ښکاره یې د ډېرو خلکو وګوره چا ښکاره نه وي نو ښکاره کول یې اسان دي او خپې خو هسې هم د هر چا ښکاره دي او ګوره کله چې خپې پټې دي نو بیا وایي مسه پې کوئ او هر چې سر دی نو په سر کې یې مسه ځکه وویله که په سر کې یې انزل ویل وی نو بیا ټول وجود لمدېدو نو د هغې لپاره یې مسه راوایسته چې په دې پاکوالي باندې سړی الله ته نږدې شي او هر چې غسل دی نو غسل د ټول وجود د دې وجې نه فرض کړی شو چې غسل چېرته په هفته کې یو کرت راځي که ډېر زیات شي 2 کرته به راشي 3 کرته به راشي او د اودس په شان غسل نه دی چې د ورځې 5 پیره او 4 پیره راځي د هغې کې تکلیف کم دی د هغې کې د ټول وجود هغه انزل ضروري کړه بل دا دی چې کله وایي د انسان نه مني وځي یا بل څه نو ټول وجود په هغې باندې سستي پکې پیدا شي ټول وجود ته په هغې کې سستي پیدا کېږي د هغې د ازالې لپاره د ټول وجود غسل هغه فرض کړی شو اوس سړی اوبه نه مومي نو یو طریقه خو دا وه چې هلکه بس چې اوبه نه مومي نو داسې به مانځه ورنی کړي دلته الله تعالی د غسل او د اودس دپاره یو بدل راوایستو چې هغه تیمم دی تیمم دا دی چې سړی طریقې مخکې را روانه ده چې 2 طریقې دي اگر چې په بخاري او مسلم کې دا طریقه نقل ډېره مضبوطه طریقه ده چې سړی یو پیر خاورې د لاس راواچوي او مخ پې یې وککړ کړي او دواړه لاسونه دا طریقه په بخاري او مسلم کې نقل ده چې لوټه راوالي یا څه او یو پیر ورته لاس راواچوي په مخ یې راکاږي او بس دواړه لاسونه دا طریقه بخاري او مسلم کې نقل مټې پکې نشته دویمه طریقه چې په دارقطني کې نقل ده هغه دا ده چې لوټې د سړی 2 کرته لاس راواچوي یو کرت یې په مخ باندې راکاږي او دویم کرت له بیا دواړه لاسونه دا ککړ کړي دا طریقه مخکې روانه ده خو په تیمم کې حکمت څه دی خاوره خو سړی نه پاکوي
خاوره خو که سړی به مخ راکاږي ښه به اسقا کړي حکمت پکې څه دی امام شاه ولی الله وی محدث دهلوي حجت الله البالغ چې دا یاد د اوداسه دی تیمم چې دی دا د اوداسه دپاره یاد دی هسې نه چې اودس ته نه هېر شي اودس ګورئ د مانځه دپاره ضروري دی او چې کله اوبه نشته نو داسې به په مانځه نه وردېږي د اودس الله تعالی ډېر فضایل بیان کړل قرآن او سنت کې نو دا تیمم وایي د اوداسه یاد دی دویم حکمت پکې دا دی چې په تیمم کې د مولانا مودودي رحمه الله ویلي چې دې کې د مانځه د تقدس لحاظ ساتلی شوی چې مونځ دا یو انتهایی پاک شی دی د احترام لایق شی دی که اوبه نشته نو داسې به په مانځه باندې نه ورځي اسخا پسخا د دې احترام او د تقدس د لحاظ ساتلو لپاره الله تعالی تیمم مقرر کړو چې دا د پاکوالي او د ناپاکوالي په مابین کې یو کرښه ده هسې نه چې ستا د ذهن نه د مانځه احترام لرې شي چې زه بې اودس هم یم نو خیر دی زما دپاره جایز دی چې زه دې مونځ وکړم نو زه پاک نه یم یو طرف ته پاکوالی دی او بل طرف ته ناپاکي ده د دې دواړو په منځ کې دا یو لکیر راښکولی شو چې ګوره ستا په ذهن کې چې قرآن او سنت کومه د پاکوالي خبرې کړلي هغه چېرته د ذهن نه لرې نه کړي کله ناکله کېدی شي سړی 10 کاله اودس ونه کړي او تیمم ووهي چې یو سړي د 10 کاله اوبه نه میلاوي او هغه داسې چې دی نو په مانځه باندې ورتلی نو د هغه څه به د مانځه څه اهمیت وی هغه ویل مړه مونځ دی چې ورځه که نه اوبه خو نشته 15 کاله به یو سړي ته اوبه نه میلاوي او هغه 15 کاله داسې بې اودسه مونځونه وکړي د هغه د زړه نه به د مانځه احترام ختم شي د مانځه تقدس به دې ختم شي نو که ته 10 کاله بې اودسه یې دغه کار وکړې چې ځان به په دې خاوره باندې ککړی چې زه ناپاک یم دا یو قسم نه راپاکې شو چې د مانځه هغه احترام هغه ختم نه شي لفظي ترجمه کوي یو خبره ته پاتې دی او بیا سبا شي وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ او کچرته تاسو بیماران او علی سفر یا په سفر باندې او جاء احد منکم یا راشي او تن منکم استاسنا من الغائط او د اسماتنا من الغائط خپل معنی ده د کندې نه راشي دا ګوره قرآن هم ادب استعمالوي داسې نه وایي چې څوک ستاسو نه میچاز نه راشي نو دا طریقه د فصحاو بلغاو نه ده لکه چېرته تللی وم میچاز ته تلم نه دا خبره مه استعمالوه داسې باتروم ته تللی وم او اودسماتي ته تللی وم داسې الفاظ وایم قرآن هم دغه طریقه کوي نو د من الغایط ورې خپله معنی څه ده د کندې نه راشي نن سبا یې د جدید معنی کې د باتروم نه راشي هغه نور څه مه وایه چې هغه څه خلک کوي او جاء احد منکم یا راشي او تن منکم استاسنا من الغایط دا کندنا د بحرنا یعنی دا د اسماتنا او لامستم النساء یا تاسو لاس وروړئ زنانو ته نزدېکت هم کړئ د زنانو سره فلم تجدوا ماء او تاسو بیا نه مومئ اوبه فتیمموا تاسو تیمم کوئ قصد کوئ سعیدا طیبا د خاورې پاکي بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. دا تیمم کی اولنی خبره مونږ کړو چې تیمم حکمت سره او لمه سره هغه مونږ ویلو. دویمه مسله دا ده چې کله اوبه نه وي نو سړی به تیمم وهي، یا اوبه شته خو دی پې قادر نه دی، یا اوبه شته خو دی که اوبه استعمال کړي نو بیمار به شي، نو بس دا سړی تیمم وهلی شي. تیمم طریقه څه ده؟ نو جمهور علما وایي اکثر صحابه او تابعین او دارنګي امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله او امام شافعی رحمه الله قصد او نیت او اراده به وکړي او یو پیر بلاس راواچي خاورې ته یا کمرې ته، نو په مخ باندې به راکاږي او بل پیر باندې چې لاس راواچي نو دواړو مټو باندې به راکاږي. دا طریقه د اکثرو جمهور علماو غوره کړله. دویمه طریقه به دې کې هم نقل له بخاري او مسلم کې نقل له غدا ده چې سړی نیت او اراده وکړي او یو پیر لاس راواچي خاورې ته، شګې ته، کمرې ته، لوټې ته، او هغه یو پیر چې لاس راواچي نو په هغې باندې په مخ باندې راکاږي او په دواړو لاسونو باندې راکاږي دې کلایانو پورې. دا بخاري مسلم کې دا طریقه نقل ده. اگر چې دا بله طریقه هم صحیح ده، مونږ چې کومه طریقه کوو چې یو پیر لاس راواچو په مخ باندې راکاږو او دویم پیر چې لاس راواچو نو په مټو باندې راکاږو، دا طریقه هم صحیح ده او غلطه نه ده. لیکن د دې نه مضبوطه طریقه دا بله ده، هغه دا ده چې سړی یو پیر لوټې ته لاس راواچي او په مخ باندې راکاږي او بیا داسې چل وکړي. دا طریقه په بخاري او مسلم کې نقل ده. د مریض لپاره ډېره زیاته اسان، لیکن هغه بله طریقه ګورې غلطه نه ده. زموږ خبره ټیک یادول پکار دي. موږ خبره یو شان کړې وو، خلک یې غلطه نقل کړي. اوس ما دا خبره وکړه او ډېر کسانو بیا دا وایي چې دا مولوي صاحب وایي چې دا بله طریقه غلطه ده، حالانکې ما داسې نه دي ویل چې دا بله طریقه غلطه ده. زه دا وایم چې دا بله طریقه ټیک ده، لیکن دا د هغې نه ډېره زیاته مضبوطه ده. نو خبره به موږ او تاسو ورې صحیح یادو، چا خبره به غلطه چېرته نه نقل کو او سوچ او فکر به ورته کوو. ورې دویمه مسله به دې کې دا ده چې په تیمم کې نیت فرض دی او په غسل او په اودس او داسه کې نیت فرض نه. دا ولې؟ نو ما تاسو ته ویلو چې امام صاحب دا وایي چې سړی نیت ونه کړي نو دا اوبه پاکوي، که غسل وکړي او که اودس وکړي، که ده نیت کړی دی او که نه دی، خو د ده پاکوالی یې راوستو. اوبه په پاکولو کې نیت ته محتاج نه دي، لیکن هر چې تیمم دی په دې کې ورې نیت فرض دی، د زړه اراده پکې ضروري ده. ولې چې تیمم خو په خاورو باندې لاس راچیلي، نو هغه که سړی په مخ باندې راکاږي یا په مټو باندې راکاږي نو خو صفایي نه راولي. لہذا په تیمم کې نیت کول لا ضروري دي، په زړه باندې اراده کول. زه تیمم وهم د اوداسه، زه تیمم وهم د غسل او په هغې باندې مونځ کوم.
د پاره د پاکوالي په زړه کې زړه کوم اراده نو دا خبره یادول غواړي چې په تیمم کې د نیت کول د زړه اراده کول لا فرض ده د هغې وجه ما تاسو ته وویل درېیمه مسله په تیمم کې دا ده چې تیمم په څه باندې کېږي نو امام صاحب وایي چې په ځمکه باندې کېږي او هر شی چې د ځمکې د جنس نه وي چې هغه سوځي نه او ولې کېږي هم نه او یره کېږي هم نه لکه لوټه شوه خاوره شوه شګه شوه کمره شوه مالګه شوه دغه شان چې دی نو چونه شوه رنجو کمرې دي هغه شوې نو په دې ټولو باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې تیمم کېږي که دا شیزونه پاک هم وګورئ یو پاک او صفا کمره ده بالکل پاکه ده او د امام صاحب په نسبت هغې باندې هم تیمم کېږي ځکه چې د ځمکې نه خو ده که نو کم په دې دیوالونو باندې کېږي عام چې دا کومه دیوالونه دي کې ګټه لګېدل او په دې باندې تیمم کېږي او کومه زړوکې چې پاک دی انتهایی پاک صفا دی په هغې باندې نه کېږي ځکه چې کپړه ده نو کپړه خو د سوځي هم او یره کېږي هم او ولې کېږي هم نو که کپړه داسې کپړه وه چې هغه صفا سوتره وه په هغې باندې تیمم نه کېږي ځکه چې کپړه خو د ځمکې د جنس نه ده او که څه ګرد و غبار به پروت نو بیا به تیمم کېږي او امام ابو یوسف رحمه الله خو وایي چې تیمم یوازې په شګه او په خاوره باندې کېږي امام شافعي رحمه الله ویلي چې تیمم یوازې په هغه خاوره باندې کېږي چې هغې کې بوټی رازرغونېدی شي لیکن د امام صاحب دا قول اسان دی او غوره قول تیمم چې دی نو سړی به کله کوي څلورمه مسله تیمم به په هغه وخت کې سړی کوي چې اوبه نه مومي اوبه طلب کول به ضروري نه دي چې سړی راسر شي اوس اوبه ګوري چې کوم هلته به اوبه وي چې زه اوس تیمم که نه وي چې زه تیمم ووهم نو اوبه طلب کول به ضروري نه دي چې ګرځې به شي بس علم ضروري دی علم چې د غالب ګمان دا و چې یاره ما ته به دا اوبه میلاو نه شي او په دې علاقه کې اوبه نشته او د مانځه ټیم چې ختمیږي نو ما ته به اوبه میلاو نه شي په علم کې دا خبره ده بس ګرځي دي بسې نه او بس سیده دی اودس کوي تیمم دی وایي اولنی حالت دا دی چې سړی غالب ګمان دی چې یاره په دې علاقه کې اوبه نشته نو بس بیا دی تیمم وهي او منځ دی کوي وایي د هغې وجه دا ده امام قرطبي وایي چې تا د غالب ګمان دا دی چې اوبه نشته نو بیا تیمم وهه او سیده منځ کوه ولې چې یو غوروالی خو د ناسم تلی دی هغه دا دی چې اصل کې په اوبو باندې اودس کول غوره دي او هغه تا ته میسر نه دی نو یو چانس د نتلی دی یو غوروالی تا ضایع کړی دی اوس یو نقصان شوی دی دویم نقصان مه کوه دویم نقصان دا دی چې په اول وخت کې منځ کول غوره دي په اول وخت کې منځونه کول غوره دي په پنځمې بجې او په پاو کم شپږ بجې او دا دلیل ما ته مه وایې مړه چې تاسو وایې مونږ مونځ وکړو په فلاني جومات کې اذان وویلو ته پکار ده چې خلک په تا پسې لاړ شي دا د مشرۍ جومات دی او ډېر خلک چې دی نو هغه د دې جومات نه چې دی نو وخت یادوي خلک به په دې جومات پسې دا تاریخي جومات دی دا به په اخوا دېخوا جوماتونه پسې نه ځي دغه هېڅ دلیل نه دی چې پلانې به دې ټایم مونځ کوي لہذا امام قرطبي وایي چې اوبه نه مومې او ستا غالب ګمان دا وي چې یاره ما ته اوبه نه میلاوېږي بس تیمم وهه او سیده مونځ کوه چې اولنی وخت ده نه فوت نه شي
دویم دا د چې تا ته غالب ګمان دا دی چې یاره په آخري ټایم کې به ما ته اوبه میلاو شي آخري ټایم د هر مونځ نو بیا تیمم مموها او اوبو ته انتظار کوو ځکه چې اوبه غوره دي او د منځونو اولني وختونه په هغې کې خلکو اختلاف کړی دی خو په دې خبره کې هېڅ چا اختلاف نه دی کړی چې په اوبو باندې اودس چې دی دا غوره دی که نه دی غوره دی نو دا د غالب ګمان پورې خبرې دي بیا چې اوبه څومره لري نو امام صاحب خو وایي چې 1 میل کې لري اوبه بس بیا تیمم وهلی شي او امام شافعي امام مالک رحمه الله 2 میله ویلي و د عربو علماو لیکلي چې بس خبره دا ده چې په عرب کې یو ځای ته خلکو نږدې ویلو بس دغه نږدې دی او چې لرې ورته ویلو دا لرې دی څوک نږدې څه ته وایي بس دغه نږدې دی او چې لرې څه ته وایي دغه لرې نو دا بیا په عرف باندې دی له اعتبار دی یو سړي څه کاڼی ورسره دی د هغه دپاره شرپلم هم لرې نه دی او یو سړی دی کاڼی ورسه نشتی نو دغه پول خوا ولا هم لرې ده نو دا به مونږ هغه خلکو ته ګورو چې خلک لرې او نږدې څه ته وایي خلکو یو ځای ته لرې ویلو بس دغه ځای لرې دی بس دغلته مزه او بیا تیمم وه او چې نږدې ورته ویلو چې فلانی ځای نږدې دی لکه راځئ چې ورشو بس بیا تیمم وه تیمم په هغه څه باندې ماتېږي چې په څه باندې اودس ماتېږي او دا دی چې اوبه سړی ویني نو په دې باندې هم اودس ماتېږي تیمم ماتېږي خو هله چې دی په دې اوبو باندې قادر هر چې سړی په مانځه باندې ولاړ دی او په دې دوران کې اوبه ولدي نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې اوبه ولدي او دی پې قادر و بس د ده تیمم مات شو اوس به دا سلام ګرځوي او په دغې اوبو باندې به اودس کوي او بېرته به د سره مونځ کوي او جنازه کم شی چې دا په هدایه کې مسله لیکل چې کم شي دپاره څه نه بدل یې نه بدل لکه جنازه شوه او د اختر مونځ شو نو هغه په تیمم باندې هم کېږي وإن كنتم مرضى اگر که تاسو بیماران یې چېرته تاسو بیماران یې او علی سفر یا په سفر باندې او جاء احد منکم یا راشي او تن تاسو نه من الغائط د بوته شو د بولنا د حاجت نه قضای حاجت او لامستم النساء یا تاسو لاس وروړئ زنانو ته جمهور علما وایي د دې نه مراد جما کول او نزدېکت دی زنانو ته او عبدالله ابن عمر صاحب ویلي ویل اسیم چې سړی زنانو له لاس وروړي نو اودس به کوي او امام شافعي رحمه الله هم داسې ویلي لیکن په ډېر احادیثو کې راځي چې نبي علیه السلام خپلې بیبي له لاس وروړلي او هغه مشهور حدیث د عروه کې راځي چې نبي علیه السلام وایي خپلې بعضې بیبیانې ښکل کړي او بیا لاړو لمونځ یې وکړو عروه د عایشې رضی الله عنها خوری و وایي ما ورته ویل چې دا به ته وې نو ته بې ښکله کړو یې که نه ویې خندله او زه ومه که نه نو مطلب دا دی چې صرف زنانه له لاس ورول په دې باندې به سړی اودس نه لازمیږي اودس واله لازمیږي چې تر څو پورې څه خارج شو نه فلم تجدوا معا او تاسو نه مومئ اوبه فتیمموا بس تاسو قصد کوئ سعیدا طیبا د خاورې پاکي فامسحوا بس مسه کوئ په هغې سره بوجوهکم مخونه خپل وایدیکم او لاسونه خپل منه د دغې ځمکې او د دغې خاورې نه بس دغه وإن كنتم مرضى او کچرته تاسو بیماران